السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ اتوار کو جماعت احمدیہ برطانیہ کا د خدای پاک په فضل دن کا جلسہ سالانہ په تیر اتوار د جماعت احمدیه انګلستان تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے د دریو ورځو جلسه سالانه جلسے کی تیاری میں د خدای پاک د فضلونو بلکہ راغونډولو سره خپل اختتام ته ورسېده. اور د جلسې په تیاری کې میاشتې لګي، چند ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے. بلکې د جلسې نه فوراً پس ته د دې تیاری شروع کیږي او زور چې کم دی هغه د جلسې نه یو څو هفتې مخکې شروع شي، خو جلسې نه یو یا دوه هفتې مخکې خو دا ډېر زیات انتهایی زیات شي ده. او د جلسې په ورځو کې خو په زرګاو رضاکاران چې جنکۍ وي، ښځې، ماشومان، سړي، بوډاګان، زلمي، ټول خپلو ټولو صلاحیتونو سره او په اخلاص هر وخت خدمت کوي لګیایي. او دوی صرف دا نه چې احمدیانو مېلمنو ته سهولت رسوي، بلکې جلسې ته راغلي د دنیا د مختلفو ملکونو نه چې کوم غیر احمدیان او غیر مسلمه مېلمانه چې کوم دي د هغوی د ضرورتونو د پوره کولو سره سره دوی د اسلام حقیقي تصویر وړاندې کوي او یو خاموشه تبلیغ کوي لګیایي. نو په دغه لحاظ ټول کارکوونکي چې د جلسې په کومه شعبه کې چې کار کوي د مننې مستحق دي. خدای پاک دې دوی له د دې د خدمت بهترینه جزا ورکړي. همدغه شان د جلسې براه راست خدمت کوونکي کارکنانو نه علاوه د MTA کارکوونکي هم دي چې پکې ډېر رضاکاران هم شامل دي. دوی هم د مننې مستحق دي. دوی په ډېر ښه طریقه د جلسې پروګرامونه د دنیا هر ګوټ ته د رسولو ښه پوره کوشش کړی دی. دا هم د تبلیغ یوه لویه ذریعه ده. همدغه شان پریس اینډ میډیا هم خبرونه رسولو کې خپل کردار لوبولی دی چې پکې مرکزي پریس هم شامل دی. د دوی شعبه د انګلستان د پریس شعبه هم شامله ده او کرونو خلکو ته دا پیغام رسېدلی دی. په دې کې ښځې او سړي ټول شامل دي. همدغه شان هر کال په شان دلته د کارکوونکو د امداد لپاره سخت کالم د کینیډې د خدام الاحمدیه ډېر ګڼ شمېر رضاکاران راځي چې جلسې نه پس چې کوم د جلسې د راغونډولو کار دی هغه کوي. او اوس خو آسټرالیا والا هم راتلل شروع کړي دي او دوی ډېر په ښه طریقه دا کار کوي لګیا دي او دوی ټول هم د مننې مستحق دي. خدای پاک دې دوی له هم جزا ورکړي. بهرحال د
کارکونکو چې کوم اثر په اغیارو کېږي دې نه د جومات او د اسلام حقیقي تصویر د هغې مخې ته وړاندې کېږي او د کوم نه چې هغوی ډېر بیا متاثره کېږي او بې شمېره تبصرې هغې لیکي رالېږي او شکریه هم ادا کوي. حضور فرمایي چې ځینې تبصرې به زه دا وخت وړاندې هم کړم یو څو چې کوم ما رااخیستی دی کېدای شي چې هغه هم وړاندې نه کړی شم خو بهرحال څه نه څه به وړاندې کړم. او حضور فرمایي دغه شان زه پخپله هم د ټولو کارکوونکو سړي دي که ښځې د هغوی شکریه کوم چې هغوی بې لوسه خدمت کړی دی خو سره دې ته دا خبره هم یاده ساتل پکار ده چې دې ته هم پکار ده چې د خدای پاک شکرګزاره دي شي چې خدای پاک دوی ټولو له توفیق ورکو چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مېلمنو خدمت وکړی شي. د خلکو چې کوم د شکرګزارۍ اظهارونه دي په دې تاسو ته نور عاجزي خپلول پکار ده نور د خدای پاک مخې ته ټیټېدل پکار دي او د هغه شکرګزاره کېدل پکار دي. خدای پاک دې د دې توفیق هم تاسو ټول له درکړي. حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وی چې تاثرات به وړاندې کوم نو لومبی دا وخت چې کوم زما مخې ته دی هغه د ګیمبیا د وزیر د مواصلاتو د وزیر دی او د ډیجیټل معیشت لامین جاوی صاحب دی وی چې جلسه سالانه په کتو زه په دغه جوور حقیقت حیران پاتې شوم چې دا یو عظیمه عالمي اجتماع ده چې په د بېلوسه خدمت او خاموشه غیر متزلزل قربانۍ په بنیاد دا قایمه ده او په دې باندې زړه ډېر متاثره شي چې په دونه په لوی پیمانې دا اجتماع د قادیان په قادیان کې صرف د 15 کسانو شروع شوی وه او نن په انتظامی لحاظ دا د یو حیرانونکي د شاهکار صورت دی خپل کړی دی. د سټلایټ په ذریعه د دنیا 200 ملکونو کې دا ښودل کېږي او دا خبره هم ما حیرانوي چې د انتظاماتو لپاره هیڅ قسمه د پولیس حجت نشته هیڅ مادي لالچ نشته کارپوریټ افسران ډاکټران زلمي دې ټول خپل دنیاوي عهدې یو خواته کي او د رضاکارانو په تور باندې فرشونه صفا کوي په اور باندې اخلي پخلي کوي د ټرافیک راهنمایي کوي او چې کله د مونځ لپاره چې بانګ وویل شو نو مختلفو قومیتونو باندې مشتمل د پرجوشه مجمع دلته فوراً مکمله خاموشي شوه دومره چې د ستنې پرېوتو اواز هم بچانه اورېدی کېدی شو اوس دغه منظر وی زه د ماله د اجتماعي نظم و ضبط او روحاني وابستګۍ دومره ژوندی احساس راکړو چې د نن سبا چې کومه مادي دنیا ده په دې کې دا عملاً ناپید دی. بیا وی چې عالمي بیعت کې شرکت که یو خوا سترګو کې اوښکې نیولې چې کوم خلک یې د هغوی انساني زنځیر په زرګاو کسان د هغې خپل امام سره تړي نو دغه منفرد تعلق وي ما لپاره دا ناقابل یقین دا جوړ کړی او دا ډېر د دې پاتې کېدونکي تاثر دا دی چې جومات یو عظیم عالمي اثر د څه قسمه مادي دولت یا د سیاسي عزایم نتیجه نه ده بلکې کامل تقوا او د امن یو رښتونی عملي پیغام سره د وابستګۍ د نتیجه ده. د نایجیریا نه یو د سټیټ باچا تقریبا نیم سټیټ دی کوبا کهنده وولې باندې وولې دی وی چې کله زه جلسه سالانه انګلستان کې شرکت لپاره روان شوم نو ماته بیخي اندازه نه وه چې زه یو عظیم الشانه منظمه او روحاني اجتماع برخه جوړېدو له روان یم چې زما په ژوند به دومره ژور اثر پرېږدي. دلته چې زه راورسېدم نو صرف دا نه چې ما غیر معمولي نظم و ضبط ورورولي او د خدمت خلق عملي نمونه ولیده بلکې د دنیا مختلفو ملکونو او قومیتونو سره تعلق لرونکي خلک
ما ولیدل چې د احترام او د ورورولۍ په رشته کې تړلې شوي دي हमारी यादों का हिस्सा रहेगी او ډېر په پرخلوصه طریقه زموږ مېلمستیا وکړای شوه लेकिन چې همیشه به زموږ د یادونو برخه وي तमाम जमात से मुलाकात थी دلته وي ماته ډېر څه د زده کړې موقع میلاوه شو خو د ټولو نه یادګاره لمحه د جومات د امام سره ملاقات و او د دې خطبې وي چې د هغې په اورېدو ما ډېر سبق ترلاسه کړو अहमदिया की आलमी तरक्यात के बारे او د جماعت احمدیه چې کوم عالمي د ترقیات چې کوم عالمي ترقیات دي د هغې باره کې مې رپورټ هم واورېدو में कहते हैं دا هم ډېر حیرانوونکی و लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन सिर्फ एक नारा नहीं دی وایي چې ستاسو چې کومه دا ناره ده love for all hatred for none دا صرف یوه ناره نه ده بلکې دا د جماعت احمدیه عملي شناخت دی عملي پیژندنه ده दुनिया अमन का गहवारा बन که دنیا دغه د مینې جذبه رواداري او د انسانیت احترام خپل کړي نو بېشکه دنیا کې به امن قایم شي में नशर हो रहे थे इसने भी मुझे बड़ा بیا وایي چې نیک په دغه پروګرامونه چې د دنیا په مختلفو ژبو کې نشر کېده په دې زه ډېر حیران شوم इसी तरह इनकी जो प्रिंसेस थी एहलिया इनकी उन्होंने भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया همدغه شان د دې چې کومه شهزادګۍ او د دې اهلیه هغې هم د دغه جذبې دغه شان جذباتو اظهار کړی دی هغې وی چې د ټولو نه زیات خوشګوار حیران हजारों ख्वातीन को नहायत حیرت अंदाज में د ښځو لپاره چې کم مثالي انتظامات شوي وو دې لپاره په دې باندې ماده شوي وو د دې د عزت او د ازادۍ او د باوقاره ماحول چې ما ولیده په دې حیرانه شوم زرګاو ښځې وې چې ډېر په منظم انداز کې تلې راتلې او مکمل وقار سره هغوی په جلسې کې شریکې شوې وې نو په دې لیدو د اسلام باره کې زما ډېر تصورات بدل شو ما دا محسوسه کړه چې جماعت احمدیه د اسلامي تعلیماتو مطابق د ښځو د احترام او د هغې د حقونه په عملي صورت کې وړاندې کړي دي سریګال یو میلمه و سابق ګورنر د سنټ لویس الیون بدر اسلام صاحب دی وی چې ټولو نه زیات چې کوم څه زه متاثره کم هغه د دې بهترینه تنظیم و د شرکاو ډېر لوی شمېر او دې نه باوجود دا واضحه محسوسېده چې د جلسې انتظام ډېر په ښه طریقه شوی دی د مدورف نظام هم ډېر ښه و رضاکاران خوش اخلاقه وو او هر وخت دستیاب وو او دی وی چې ما ټول تکرارونه په توجه اورېدلي دي मुख्तलिफ ज़बानों का इंतज़ाम नहायत دا پردي خلک هم چې راځي نو صرف ناست نه وي بلکې دي دا وي چې موږ په پام او په توجه دا تکرارونه اورېدلي دي وي د مختلفو ژبو انتظام ډېر ښه و او د دې په وجه ټول تکرارونه او پیغامات موږ په هغې باندې موږ ښه پوه شو जो पैगाम बार बार नुमाया हुआ वो मोहब्बत अमन और भाईचारे دی وایي چې د پوره جلسې دوران کم پیغام چې بار بار نمایه شوی و هغه د مینې د امن او د ورورولۍ پیغام و इसी तरह रावूदोता साहब राजूदोता همدغه شان राजूदोता راودوته صاحب लग्जमबर्ग में वकील हैं رادودوته बेटे के साथ पहले حضور وی دا د دې نوم دی لکمبر کې دی وکیل دی कि जलसे بیرسټر دی د خپل زوی سره لومړي ځل دی شامل شوی و के دی وایي दिन बन गए हैं چې د جلسې دا درې ورځې इतना बड़ा मौजूद زما د ژوند د ټولو نه اهمترینه ورځې جوړې شوې ما په لومړي ځل دومره لوی منظم باوقار اسلامي غونډه ولیده او د دومره لوی شمېر نه باوجود پوره انتظام د رضاکارانو په ذریعه ډېر په ښه انداز کې روان و ما ته داسې ښکارېده لکه د مختلفو ملکونو نه راغلي خلک هم د یو خاندان خلک وي هر رضاکار په مخ مسکا و د مېلمنو په خدمت کې مصروفه و په ډیوټۍ باندې موجود هر کارکوونکي هر مېلمه سره دومره په مینې او په احترام سلوک کولو لکه هغې د ټولو نه اهم او عزتمند وي بیا وایي چې د عالمي بیت ننداره هم مېلمنو دپاره ډېر متاثرونکې وه وایي د عالمي بیت چې کومه روحپروره نظاره وه هغه ما لپاره نه هېرېدونکې وه د دنیا د مختلفو ملکونو نه راغلي په زرګاو خلک د یو امام په لاس باندې په بیعت او ډېرې په عاجزۍ د خدای پاک مخې ته په دعا مې ولیده او دا داسې ایمان افروز او روحاني تجربه وه چې زما په زړه ژور اثر پرېښی دی से मेरी मुलाकात हुई
بیا دی وی چې د امام جمعات سره زما ملاقات وشو او مخکې ناقلاره ومه په زړه مې ناقلاري وه خو دوی سره چې ملاو شوم نو د ناقلاري مې ختمه شوه او دغه شان زما په زړه کې چې کومې خبرې وې او جذبات وو چې کوم ما هغوی نه تپوس کول غوښته نو زما د تپوس نه بغیر هغه خبرې دوی ما نه په خپله تپوسو کې راته ووې بیا یو نومبای دی الایجا ګیبریل صاحب هغوی وایي چې د اسلام قبلولو نه مخکې عیسایت سره زما تعلق و او موږ ته به همیشه دا ښودلی کېده چې د ایمان تعلق موسیقۍ سره دی ضروري دا نن سبا په دنیا کې ډېر رواج دی چې موسیقي ضروري ده خو ما هیڅ چېرې هم په دغه انداز حقیقي روحاني سکون او خدای پاک ته سره قرب ما محسوس نه کړی شو د مسلمان کېدو نه پس ته مونځونه به ما کول خو د ګریې او د زیارت توفیق به راته نه میلاوېده خو چې کله په جلسه سالانه کې د بیت د شاملېدو موقع راته میلاوه شوه نو داسې روحاني کیفیت په ما باندې راغلو چې په الفاظو کې نشم بیانولی مسلسل په خپلو ګناهونو باندې زه پښیمان وم استغفار مې کول دعاګانې مې غوښتې او بې اختیاره زما سترګو نه اوښکې بهېدې او زما خلافت سره یو روحاني تعلق قایم شو خدای پاک سره مې یو روحاني تعلق قایم شو د دې نه پس مونځ او مونځ کې د روحاني کیفیت په ما باندې طاری و او په دغه حالت کې زه جلسهګانه بهر هم لاړم او دا احساس راته ونه شو چې خپلې سپلۍ پخپو کول مانه هېر شوي وو همدغه شان په دغه حالت کې زه غسلخانې ته ورغلم او هلته یو رضاکار ولاړ و هغه چې زما خپې ولیدې نو خپلې سپلۍ کوزې کې مالی راکړې راته ویل چې تاسو دا پخپو کوئ تکلیف به وي تاسو په قابله خپې چې تاسو دننه ځئ نو د دغه وړوکي شان واقع نور زما ایمان نور هم مضبوط کړو چې واقعي د خدای پاک قایم کړی دا یو الهي جماعت دی چېرته چې هر فرد د خپل ورور د مدد لپاره هر وخت تیار وي نو احمدیان رضاکاران هم کارکوونکي هم چې دا خیال لري د مسلمانانو نو په دې هم د خلکو ایمانونه مضبوطېږي د چیک ریپبلیک نه یو پروفیسر یاروسلاف فرانک راغلی وو بل پروفیسر مارک چایکا صاحب دی وی چې زموږ جلسه سالانه دومره خوښه شوه چې خپل جذبات موږ نشو بیانولی واپس چې موږ لاړ شو چیک ریپبلیک ته نو خپل طلبات او پروفیسران ته هم دا ویلی شو چې د هغوی د پخپله راشي او د دغه د عظیم الشانه محفل تجربه دې وکړي چې د روحانیت نه ډک محفل دی او د اعلیترین انتظاماتو نه مزین و دی وی چې دنیا مختلفو ګوټونو سره تعلق لرونکي خلک د مینې امن او د ورورولۍ په جذبې یو ځای کې راغونډ وو او عبادت نه پس خلکو سره د ملاقات تجربه ما لپاره ډېره خوشګواره وه او متاثروونکې وه په دې لیدو ډېره خوشحالي راته شوې وه چې څنګه یوه عقیده د دنیا جهان خلک د مینې او د امن او د اتحاد په رشته کې پیلي لګیا ده دی وایي چې د وخت د خلیفه د خطاب نه پس موږ د اسلام او د تقوا د حقیقي شناخت د خبر شو او دغه موضوع باره کې موږ ته پوهه جوره پوهه او علم ترلاسه شو دغه شان چې دنیا کې چې کوم د دې کوریج وو د MTA په ذریعه هم حیرانوونکی وو قازقستان نه ساولې صاحب په جلسې کې شامله وه هغه وایي چې یو داسې روپرور او یادګاره اجتماع وه چې زما په زړه ډېر خوشګواره او ژور اثرات پرېښي دي دی وایي چې د امام جماعت او د نورو مقررینو تقریرونو کې ایمان اعلی اخلاق امن باهمي هماهنګي خانداني اقدار د ظلمو تربیت او د معاشري خدمت په شان اهمو موضوعاتو باندې رڼا اچولی شوې وه دی وایي چې ټولو نه زیات زه د مختلفو قومونو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ورورولۍ چې کومه فضا وه د هغې نه متاثره شوم چې د امن او د سلامتۍ خبرې دې کولې بیا د امریکې نه ډاکټر پروفیسر برټ شاو چې د قانون پروفیسر دی دیم راغلی وو
دی وی چې په ټوله دنیا کې مختلفو بین الاقوامي کانفرنسونو او کنونشنونو کې د شرکت ماته موقع ملاوه شوې ده خو د انګلستان د دغه جلسې سالانه تجربه د ټولو نه منفرده وه د سلو نه زیاتو ملکونو نه راغلي خلک چې مختلفو مذهبونو خلک وو قومیتونه مختلف وو او مختلفو شعبو سره دوی تعلق لرلو دوی سره مې ملاقات وشو ټولو یوه رای لرله چې دلته د مینې احترام د امن او د ورورولۍ چې کوم ماحول کتو ته میلاو شوی دی دا ډېر واقعي غیر معمولي دی همدغه شان هیومانیټي فرسټ او د مختلفو علمي او تاریخي نمایشونو زه ډېر متاثره کړم او په دې راته خوشحالي وشوه چې جومات په خپلو وسایلو په دنیا په ټوله دنیا کې د حاجتمندو خدمت کوي لګیا دی که کم مذهب یا کام سره خلک تعلق لري او بیا وایي چې ټول خلک تعلیم یافته وو ډاکټران انجینران وکیلان او نور ماهران ډېر په عاجزۍ دوی ټولو رضاکارانه خدمت ترسره کولو په دې زه ډېر متاثره شوم برازیل نه ټلویزیون رپورټر اریک پورتیلر صاحب وایي چې زه دا وینا نه بغیر نشم پاتې کېدی چې دغه تقریب عظیم الشانه پیمانه او د دې وسعت په لیدو زه حیران پاتې شوی یم په خاص طور د لنګرخانې حجم او هغه ټول ځایونه چې چېرته دا روټۍ تیارېږي جدید وسیع منظم او انتهایی صفا سوتره د هر رضاکار محنت نفاست او شوق لیدو دا یو ډېره ښایسته تجربه وه چې زما زړه د امن او د خوشحالۍ نه ډک کړي د فلپاین نه پروفیسر یوسف مورلیس دی د خپل اهلیه سره راغلی هغه پروفیسر ده پروفیسر شریما مورلیس هغې وایي دی د عیسایت د اسلام قبول کړی دی او د نیشنل کمیشن آف مسلم فلیپینوس چیرمین هم دی پاتې شوی دی لا احمدي نه دی دی وایي چې باضابطه حاضري تقریبا په زور سره ښودلی شوې ده خو د جلسهګاه چې کوم وسعت و د انتظاماتو پیروانه چې ما لیده نو راته دا محسوسېده چې دا اجتماع ډېر زیات لویه اجتماع ده په خاص طور هغو سره بزرګاو چې کوم کارکوونکي وو رضاکاران د هغوی په کوششونو حیرانېدم چې هغوی خپل وخت و خدمت وړاندې کړی دی یو مکمل ارضي ښار هغوی دلته جوړ کړی دی چې پکې په زرګاو خلکو لپاره د رهایش او د خوراک او د ترانسپورټ او د صفای او د نور سهولتونه میسر دي په مالي لحاظ اسوده کېدو نه باوجود رضاکارانه خدمت کوي او ډېر ساده او جسماني مشقت والا دا خدمت کوي او ډېر په عاجزۍ کوي همدا خبرې دي چې یو پرامنه او هماهنګه معاشره جوړېدی شي په دې واړه ماشومان یې ما لیده چې خلکو له اوبه ورکولې وایي 14-15 کالو 2 هلکانو په روټۍ د هغوی ډیوټي وه او دومره په ذمهوارۍ هغوی په منډه 300 کسانو له روټۍ ورکوله چې زه ورته حیرانېدم وایي دلته وایي چې راغلم په دې نه خبر شوم چې سر محمد ظفرالله خان صاحب احمدي وو همدغه شان د ډاکټر عبدالسلام صاحب د کارنامو نه نور خبر شوم همدغه شان د جماعت احمدیه د امام خطبو زه ډېر متاثره کړم په مختصر وخت کې د ډېرو موضوعاتو احاطه هغوی کړې وه او هر موضوع دی تفصیلي خو ساده قابل فهم انداز کې وړاندې کړی و el سلوادور نه یو مېلمه ساول لیګاډو چې وروستي امریکې پارلمان کې د el سلوادور نماینده دي هغې هم راغلي وو دی وایي چې دا زما لومړۍ جلسه سالانه وه د انګلستان چې پکې ما ته موقع میلاوه شوه جماعت احمدیه د جفت د لیدو او ټولو نه اهمه خبره چې ما یې زده کړه هغه دا ده چې هره ورځ ژوند موږ له څنګه تېرول پکار ده د دې مرکزي پیغام دا و چې لکه څنګه یو ښار د ونې نه چې لرې شي نو اوچ شي ځکه چې هغه ونه هغه له ژوند ورکوي نو همدغه شان که موږ هم د خدای پاک نه لرې شو نو دا زموږ روحاني مرګ دی
د جماعت امام خلیفۃ المسیح چې دا وایي چې موږ خدای صرف هغه وخت لټولی شو چې موږ څه ګرانه موږ د راپېښه وي نو دا هم بیخي رښتیا خبره ده همدغه شان هغوی د ښځه خاوند تعلق باره کې چې کوم نصیحتونه کړي دي که موږ ورباندې عمل وکړو او دغه د بصر نه کار واخلو نو واده کړی ژوند چې کوم مسلې وي ډېر نو هغې نه به موږ بیا بچ پاتې شو نو که غیر احمدیان حضور فرمایي دغه پیغام باندې پوهېدی شي نو احمدیانو ته څومره زیات دغه پیغام باندې د پوهېدو ضرورت دی بیا وایي چې غیر معمولي انتظامات هم زه متاثره کومه د امام جماعت سره د ملاقات وخت ډېر لږ و او زما دا خواهش و چې زیات وخت راته ملاو شوی وی خو په دغه مختصر وخت کې هغوی هر څیز کته او ما سره خبرې وکړې او د ملاقات نه پس خو ماته یقین شو چې د وخت خلیفه ته د جماعت خپل جماعت باره کې ډېر معلومات وي چې چرته په کم مقام باندې ولاړ دی او جوور دلچسپي و د هغوی دغه خبرو سره د بیلیز نه یو نومبایا موزي کوریانو صاحب وایي چې ډېر وړوکې موږ سره موږ تعلق لرو زموږ د ښار آبادي صرف 50,000 ده که 100 کسان هم راغونډ شي نو جګړې شروع شي خو د جلسې په انتظام کې غیر معمولي امن و او ډېر په ښه طریقه دوی ټول یو بل سره ملاوېده وایي چې خپل جذبات په الفاظو کې بیانول ما دپاره ممکنه نه دي زه ځان ته یو احمدي مسلمان ویلو کې اوس خوشحالي محسوسوم وایي زما خاوند چې تیر کال په جلسه سالانه کې ورته د شرکت توفیق ملاو شوی و او هغه وخت خلیفه وخت ورته ویلی و چې خپلې اهلیې ته د احمدیت پیغام ورسوه نو د خدای پاک په فضل نن زه په پوره یقین او په فخر دانه یم چې زه احمدي مسلمانه یم بلغاریې نه سیویلن پینکوف چې د لیبر اینڈ سوشل پالیسی د وزارت سیکرټري جنرال دی وایي چې د جرمني په مختلفو ښارونو کې کېدونکې چې کومه جلسې دي پای کې ما شرکت کړی دی خو د برطانیې د جلسه سالانه تجربه د خپل د وسعت تنظیم او د اعلی معیار په لحاظ منفرد او بې مثاله وه کوم څه چې زه متاثره کړم هغه د جلسهګاه غیر معمولي وسعت او هلته قایم کړی عرضي ښار و ټول بنیادي سهولتونه ډېرې په عمدګۍ هلته فراهم کړي شوي وو او 50,000 نه زیات شمېر کې خلک هلته راغونډ وو جلسې کې چې کم تقریرونه شوي وو هغه هم ډېر معلوماتي علمي او د اعلی معیار وو مقررینو مذهبي او ساینسي موضوعات ډېر په ښه انداز کې وړاندې کړي وو او په هغې د حاضرینو د علم او معرفت کې اضافه شوې وه مختلفو نمایشونو هم زه ډېر متاثره کړم او دا نمایشونه د جدید تقاضو مطابق ډېر پیشاورانه انداز کې مرتب کړي شوي وو د ماشومانو لپاره هم تربیتي پروګرامونه وو هلته او نمایشونه وو دا څیزونه داسې دي چې د راروان نسل د تربیت لپاره ډېر ښه دي د سینګال نه احمدوبا صاحب د تیجاني فرقې سره تعلق لرونکي د خپل علاقې مذهبي رهنما دي دی وایي چې د جلسې شانداره تنظیم او انتظام زه ډېر متاثره کړم په کوم انداز چې دا جلسه منعقده شوه د سکیورټي بهترینه انتظامات د حاضرینو اعلی اخلاق د هغوی هوښیارتیا خوش اخلاقي په خاص طور د جماعت احمدیه د خلکو اوچت کردار زما په زړه باندې ژور اثر پرېښی دی دی وایي چې مخکې د جماعت احمدیه باره کې ما صرف اورېده خو نن مې په خپلو سترګو یو داسې جومات ولیده ډېر خوشحاله شوم چې ډېر منظمه دی ډېر مخلصه دی او د خپل د خلیفه په هدایتونو باندې پوره عمل کوونکی دی
وی دا خو ماته معلومه وه مخکې نه چې تاسو د انسانیت د خدمت لپاره ډېر څه کوئ یعنی چندې ورکوي د اوبه کوي جوړوي جوماتونه هسپتالونه امدادي سرګرمۍ او نور فلاحي منصوبې خو نن ما ستاسو د انساني اقدار د انساني ترقۍ لپاره کوششونه دانایي د بنیادي تعلیم فروغ او تعلیمي ادارې مې چې ولیدې نو ډېر متاثره شوم نورم په نمایشونو کې دا لیدلي وو حقیقت دا دی چې زه د زړه د ژورتیا نه تاسو ته خراج تحسین وړاندې کوم او وایي چې امام جمعه سره زما ملاقات وشو نو د هغې نه هم جومات باندې د پوهېدو ماته ډېره موقع میلاوی شوه همدغه شان د سینګال نه مورمانا کابجا کاټې صاحب چې د پارلیمان غړي دي دی وایي ما په خپلو سترګو ولیده چې د عوام خدمت عزت نفس حوصله او عزم ستاسو نماینه خصوصیات دي د الفاظو نه زیات ما دلته د خدمت والا اسلام ولیدو داسې لاسونه مې ولیده چې ورکول کوي داسې زړونه مې ولیده چې معاف کوي او داسې دروازې مې ولیدې چې همیشه د نورو لپاره پرانیستې وي د کوسوو نه پروفیسر ډاکټر خلیل ابراهیمي صاحب چې ممتاز ماهر تعلیم دي محقق دي او د یونیورسټۍ پروفیسر دي او خپلو علمي کاوشونو او د تحقیقي سرګرمو په وجه په کوسوو کې ډېر د عزت او د احترام په نظر کتل کېږي دی وایي چې په هره شعبه کې د نظم و ضبط د تعاون او د ایثار چې کوم عملي تصویر کتو ته میلاو شو نو هغه واقعي قابل رشک و او دې سره سره هر د هغه تن له طرفه میلاویدونکې مینه خلوص احترام او فراغ دلانه میلمستیا دغه تجربه ما لپاره نه هیرونکې تجربه جوړه کړه وایي د دغه ورځو دوران مختلف تقریرونه اورېدو خاص طور باندې امام جمعه د تقریر اورېدو راته موقع میلاوی شوه دې سره ملاقات هم شوی و او کوم څیز چې زه د ټولو نه زیات متاثره کړم نو هغه امن او بین المذاهب هم آهنګي انساني مساوات باهمي احترام او د معاشرې هر تن ځان سره یو ځای روانولو چې کوم تصور دی هغه باندې مسلسل او غیر معمولي زور و د نن سبا دور کې چې دنیا په ډېرو برخو کې مذهبي غلط فهمۍ انتها پسندي او عدم برداشت یو ډېر سنجیده چیلنج جوړ شوی دی هلته دا پیغامات ډېر په وخت او امید افزا او د انسانیت لپاره رهنمایي فراهم کوونکي محسوسیږي د سپین نه خواننتینو ریجس وایي دی وایي دی میر دی د پیدرآباد وی د جلسه سالانه موږ ته د دغه کسیز کتو موقف فراهم وکړه چې دا اجتماع صرف د عقیدې جشن نه دی بلکې مختلفو ملکونو ثقافتونو او حقایقو سره تعلق لرونکو خلکو ترمنځ د بقای باهمي او غیر معمولي مظاهره ده چې د امن د احترام او د ورورولۍ چې کوم مشترک اقدار دي د دې یووالي د په دې کې وایي مختلف نمایشونو د معلوماتي پروګرامونو په ذریعه د جماعت احمدیه له طرفه په مختلفو شعبو کې چې کوم شوي خدمتونه دي د هغې نه زه خبر شوم د آسټرالیا د دوه میلمانه وکیلان کیرولینز او هانه صاحبه شامله شوې وه هغوی وایي چې جلسه سالانه کې شاملېدل موږ خپله خوشقسمتي ګرځو انتظاماتو ته م چې وکتل حیران یو هر طرف د امن فضا وه دی وایي چې په جلسهګاه کې هم او بهر هم هر طرف زه ګرځېدلی مجازه مې اخیستې ده نه څه جنګ و نه څه شور و دومره پرسکونه او د امن نه ډک خلک په دنیا کې نه وي هر تن بل سره د مدد لپاره تیار و ماشومان مې چې لیده چې خلکو له اوبه ورکوي نو خوشحالېدم د انساني حقونو چې کوم اجلاس وای کې شامله شوم د کمیونټۍ په ټوله دنیا کې د امن خورولو خیال او د حقونو د قایمولو خیال ساتل دا صرف احمدیانو لپاره نه بلکې د هر یو مظلوم لپاره اواز پورته کول دا یوه لویه خبره ده چې ډېره زړه متاثره شوم
او دی خو دومره متاثر شوي وو چې خپل مبلغ نه دوی لوزم اخیستی دی چې بل کال به بیا دلته راولي د بولیویا نه صحافي ګایډر ګین جلسې ته راغلی و وایي چې جماعت احمدیه مسلمه د دې په جلسه سالانه کې شاملېدل ما لپاره یوه شانداره تجربه وه همدغه شان تقریرونه زه ډېر متاثره شوم د امام جمعه د تقریرونه ډېر متاثره شوم او دا یوه داسې جلسه وه چې زه به چې همیشه لپاره زموږ په ژوند کې یو نقش پرېښوده او موږ له به د خپل د رب ته د جوختېدو او د هغه د رحمت د ترلاسه کولو لاره به راته دا ښیي خدای پاک دې وکړي چې د اسلام د پیغام قبلولو والا دې دې شي دی وی چې په ذاتي تور دا کته ماته موقع ملاوه شو چې کلونو راسي چې په غلط تور دا پروپاګاندا خورولو کوشش روان دي چې مسلمانه خزه مظلومه ده او ور باندې دباو د بیخي دروغ دي د دې برعکس په اسلام کې چې کوم خزه ته عزت حفاظت او اهمیت ورکړي کیږي د نظر ډېر متاثر شوم کوسوو نه اونی جوشری صاحب چې د بلدی علی جان چیف اف کابینټ دی هغه وی چې د امام جمعه د خطاب اوریدو موقع راته ملاوه شو او جلسې نمخ کې چې کوم رضاکارانو ته نصیحت وو چې ملمنو خدمت یو عظیمه ذمہواري به ګڼئ او په مینه عاجزه او په خلوص او په بهتري اخلاق سره دا ملمستیا کوي دا د زیارت د شپې چې کوم وو دا نصیحت هغه وخت زما خوښ شوی او خو ماته دا اندازه نه وه چې په بله ورځ به د دې عملي نمونه به زه په خپلو سترګو مو ګورم وایي بله ورځ وایي زما طبیعت ناڅاپه خراب شو سر مې ګرځېدو طبیعت مې خراب و الټی مې شروع شوې نو فورا فرسټ ایډ والو وایي زما معاینه وکړه شپږ ډاکټران زما ګیر چاپېره راغله او دغه شان راته محسوس شو چې لکه خپل کور کې یم نو هغه وخت ماته احساس وشو چې د خلیفة المسیح چې کوم هدایت و صرف الفاظ نه و بلکې د هر رضاکاران د عملي ژوند برخه و ده جاپان نه هیرویوکی ایواموتو صاحب وایي چې موږ لپاره دا یو ډېر یادګاره سفر و موږ د جلسې ماحول د مینې او د روحانیت نه ډک محسوس کو خدمت کوونکي چې کم کارکوونکي وو د هغوی جذبه د کومو ماشومانو چې اوبه ورکولې د هغوی د خدمت انداز خلافت سره د جومات تعلق او ستاسو د لیدو لپاره چې کومه ناقلاري ده دا ډېره زبردسته تجربه وه یو بل ملګري د لبنان نه دي د بیلجیم اوسیدونکي دي دی وایي چې زه چونکې په ډیپلوماټیک کور کې کار کوم او زه د دنیا په مختلفو مقاماتو باندې چېرته چې ډېر لوی لوی اجلاسونه وي هلته ځم که قطر وي که برسلز وي که نور لوی لوی ځایونه وي خو ما هېڅ چېرته د دغه جلسې په شان لویه اعلی او منظم پروګرام مې نه و لیدلی چې 500,000 نه زیات کسان دي څوک چاله بل دیکه نه ورکوي نه چې چاته څه بد رد وایي هر څوک په عزت او احترام ملاویږي او په مینه او د اسلام چې کوم د ورورولۍ تعلیم دی هغه ما په عملي طور دلته ولیدو همدغه شان د قرآن چې کوم تعلیم دی چې لا اکراه فی الدین هغه ما ته په عملي طور دلته جلسې کې ښکاره شو چې دلته د نورو مذهبونو خلک هم را روان دي او دلته اوسېږي خو د هغوی هم ادب او احترام کېږي لګیا دی او په خوشحالۍ هغوی دلته ښه آزاد ګرځي د ارجنټاین نه هرجیرو بن سرجوربن دلته راغلی وو د ملک د ټولو نه اهم قامي اخبار په کلیرین کې د مذهبي امورو چیف ایډیټر دی وایي د راتګ نه مخکې چې کله ما اخبار والا د دغه جلسې کې د شرکت باره کې خبر کړو نو زما ډېر ملګري دي چې د اسلام خلاف چې کوم عمومي تعصبات وي د هغې په بنیاد هغې مشوره راکړه چې خپل په فیصلې نظرثاني وکړه خو بهرحال چې کله ما د جلسې ماحول نیغ په نیغه مشاهده کو نو خبر شوم چې اسلام
د یو پرم نه مذهب کې دو بهترینه ثبوت ستاسو جماعت په خپل دی ہے اس قدر بڑے اور وسیع مجمع کو او ستاسو د جلسې د پرم نه ماحول دومره په لوی او په کہتے ہیں جلسے کے وسیع مجمع کې هر طرف د امن او د سلامتۍ فضا ده ٹی وی چینل دیو چې جلسې په آخري ورځ یاد نصر کی اور د په ټي وي چینل باندې ټي ان هغه باندې د جلسې لایو نشریات نشر کړي وو چې کتونکي د دا ماحول وګوري او په دغه خبره هغوی زور ورکو جماعت کو بحث چې اسلام د امن او د سلامتۍ مذهب دی او کیتھولک ہیں د دلیل په تور جماعت وړاندې کو کا جلسے کا افتتاح جلسے په خپل دي کیتھولک عیسائی دي او احساسو مجھے پسند آیا د خلیفہ چې کوم د جلسې افتتاحي خطاب وو اصل ہے هغه زما ډېر خوښ شو چې کوم کې هغې د تقوا خبره کړې وه چې د هر دین اصل دی مجھے اس پہلو کے لحاظ سے اپنے علم و عرفان میں بہت اضافہ کرنے کا موقع ملا وی د عیسائی په حیثیت د دغه پهلو په د دغه اړخ په لحاظ خپل په علم او عرفان کې ماته د اضافي موقع ملاوه شو سوتیلانہ مارکی وچنے صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر لیتوینیا سوتلانا مارکی وچنې صاحب وایي قریب سے دیکھنے کا موقع ملا چې د جلسې سالانه په موقع په مسلمانانو کې چې زه پاتې شوم د دوی طور طریقې د جوخت د لیدو راته موقع ملاوه شو نو ډېر څه نوې مې زده کړه فهمیاں دور ہوئیں د ښځو ته چې کوم خطاب و د امام جماعت کو عزت تحفظ اور اس کے بنیادی حقوق کی تعلیم دیتے دا مې چې واورېدو نو په اسلام کې د ښځو د مقام باره کې زما ډېره غلط فهمۍ ختمې شوې او دې نه چې خبر شوم نو خوشحاله شوم چې اسلام ښځې له عزت او تحفظ د دې بنیادي حقونو تعلیم ورکوي دا خطاب ډېر متوازن مدلل او زړه ته سوئٹزرلینڈ سے زړه راکاږونکی و چې زه د اسلام باره کې په مثبت انداز کې په سوچ مجبوره کړم پروتیسی کہتی ہیں سوئټزرلینډ د اقوام متحده د هیومن رائټس کنسلټنټ جولیا پرتیسی وایي ایسی مذہبی برادری کو چې ما لپاره یو منفرده تجربه وه او په اجتماع کې د شرکت په ذریعه ماته یو داسې مذهبي برادري د جوخت نه د کتو او دوی مې د پوهېدو موقع ملاوه شوه چې چا باره کې زما معلومات مخکې ډېر محدوده وو خاموش اخلاقی رضاکاران او د شاملینو میلمستیا خوش اخلاقي او تعاون دې نه زه ډېر متاثره شوم ہر ایک نہایت خندہ پیشانی سے ملتا سوالات کے جواب مجھے دیتے اور ہمیشہ اس بات کو تیار رہتے کہ ہم هر څوک ډېر په اس کی وجہ سے روڼ تندي ملاوېده احمدیه مسلمہ کی د سوالونو جوابونه ورکول او همیشه به مسلسل دې خبره ته تیار وو چې زموږ د سوالونو جواب ورکړي او د دې په وجه د جماعت احمدیه د تاریخ روایت او بنیادي اقدار چې کوم په هغې باندې په بهتره طور باندې پوهېدو ماته موقع ملاوه شوه اس کی خدمات کا مؤثر انداز میں پیش کیے د نمایشونو هم دوی تعریف کړی چې ډېر دلچسپه نمایشونه و چې پکې تاریخ د انسانیت د خدمت منصوبو او په هره شعبه کې د دې د جماعت د خدماتو چې کوم تفصیل دغه په مؤثر انداز کې وړاندې کړی شوي وو د ښځو د کردار باره کې نمایش ما لپاره وی خاص طور باندې معلومات افزا ثابت شو ځکه چې هغوی دغه موضوع اندیشی اور روحانیت کا ایک خوبصورت امتزاج نظر د جماعت خپل نقطه نظر نه په پوهېدو چې کوم و دغه موقع ملاوه شوه ټیورین د اټلانټا پروفیسر فیدریکا سونا صاحب وایي چې جلسې سالانه کې هغوی د اندیشۍ او د روحانیت یو ښایسته امتزاج ولیدو اپنے ساتھ لیے جا رہی ہو چھوٹے سے چھوٹے که عقلي نقطه نظر نه ورته وګوري نو حیرانوونکې خبره دا وه چې ډېر ټول انتظام څونه په خوش اسلوبۍ روان و لکه هوا یې ځان سره بوځي مشترک تھی وړوکې نه وړوکې او لوی نه لوی کہ ایک بڑے بین خاندان میں خوش آمدید کہا جاتا تھا جا رہا ہو اس طرح لگ رہا تھا چې څومره هم کارکوونکي وو دا وړوکې نه وړوکې رضاکاران چې په اوبو څکولو په ډیوټۍ وو او د لوی عمر کارکوونکي د ټولو په نیک نیتۍ میلمستیا کوله په خوش اخلاقۍ او مسکا د ټولو کې مشترکه وه په جذباتي طور دی وایي چې زه یا اپنی زندگی کے تجربات کبھی دردناک کبھی خوشگوار اور کبھی روشن خیال بیان کیے هر چاته یو بین الاقوامي خاندان کې هرکلی ویلې کېدو لګیا او داسې ښکارېده چې میلمانه په خوشحالۍ قبلېږي خاص طور پر او کومه مینه او توجه هر چا لپاره یو شان وه وایي زما جو بعض احباب نے ان سے
وی ډېر ملاقاتونه د سړو ښځو ماشومانو سره وشو چې دوی په مسکا را سره شریکه کا په لار لټولو کې زما مرسته وکړه خپل د ژوند تجربې وی چېرته کله دردناکه کله خوشګواره او کله وی روشن خیاله بیانه کې په خاص طور روحاني طور چې کوم دقیق اړخونه د دې ذکر هغوی کولو او د واضحه خوبونه او پیشګي اطلاع داسې واقعات ځینې خلکو دوی سره شریک کړي و د نه ډېر متاثره شو دوی چې دا جماعت احمدیه او لوی متحد خاندان دی چې جغرافیایي حدونو نه ماورا دی جناب ایدن صاحب چې په روم کې د مذاهب د سوشیالوجي سکالر دی دوی د ټولو نه لومبې چې کوم ښکاري هغه دی چې دومره زیات کومیونټونه جمع او ثقافتونه یو ځای کې راغونډ د مختلفو ملکونو جنډې د جماعت د جنډې چې کوم تقریب د لګولو نو هغه بین الاقوامي یګانګت نماینه کوي چې یو وړوکې شان دنیا چېرته چې مختلف قامونه خپل انفرادیت ختمولو بغیر یو ځای اوسېدی شي دیوی چې د مذهبي سوشیالوجي د طالب علم په حیثیت کې دا کتوره ته موقع ملاوه شو چې یو دیني جماعت څنګه مقامي شناخت او عالمي یګانګت یو ځای روانولی شي همدغه شان د مېلمستیا هغوی تعریف کړی و د کارکوونکي هم ډېر تعریف هغوی کړی و د کینیډا سټونینا کوډا فرست نیشن نه دی دا نوم دی د دوی ریونټوني سنو صاحب دی وی چې دومره لویه وسیع اجتماع کتل ما لپاره ډېر دلچسپه خبره وه بهترینه انتظامات دلته شوي وو هر تن د خپل وس مطابق ښه پوره کوشش کولو د کارونو د چلولو او دا کار آسان نه وي خو په کومه جذبه چې دا کار روانو هغه نه زه ډېر متاثره شوم ترکیه نه غرض جماعت ملمه پروفیسر متین بوزان صاحب چې دجله یونیورسټۍ کې پروفیسر دی د مذهب اسلام تاریخ صدر دی د خپل زیر نگرانی د جماعت باره کې هغوی تھیسس هم په طلبا باندې لیکلی دي دی وایي چې جلسې هر انتظام هر کار کې مکمل نظم و ضبط ښکارېدو او دی وایي مخکې چې زموږ خو دا اصولي نظریه ده چې کم تن هم په خدا او په رسول او آخرت په شان د ایمان شرطونو او د اسلام شرطونو باندې ایمان لري نو موږ هغه مسلمان ګڼو او د هغې تکفیر موږ جایز نه ګڼو نو زموږ په نظر کې احمدیان هم مسلمانان دي حضور فرمایي کاش که پاکستاني عالمان هم په دغه خبره پوه شي او بیا دی وایي چې د جماعت بین الاقوامي امن او د سلامتۍ لپاره کوششونو زه ډېر ستاینه کوم او همدغه شان هغوی په هره موقع د سړو د ښځو چې کوم بیل انتظامات چولی ده نو دا نتیجه هغوی ترې راوویسته چې په جومات کې د اسلامي د پردې د کوم تعلیم دی د هغې خاص خیال ساتلی کېږي فرانس نه ټیری والے صاحب چې کوارډینیشن اسوسییشن د دغوی فریډم کانشس دغه صدر دی دی وی چې بے عیبه انتظامات وو پر امن ماحول وو ډیر سکون وو د امام جماعت احمدیه اختتامی خطاب واقعي او عظیم مشلراو او په زړه نه متاثرونکي وو هغوی زموږ د هغو اعلی معیارونو یادګیرونه موږ ته وکړه چې موږ ته ځان لپاره قایمول پکار دي او د هغه پرامنه دنیا احساس هغوی راکړو چې د تعمیر لپاره موږ ټولو ته کوشش پکار دی بیا وایي چې زه ډېره مننه کوم ځکه چې دلته چې راغلم نو ماته محسوسه شو چې جماعت احمدیه په دنیا کې چې کوم د امن او د مینې او د ورورولۍ پیغام ورکوي نو د هغې عملي ثبوت ما په دغه شکل کې ولیدو چې د 100 ملکونو نه زیات راغلي خلک د یوې ګلدستې په شان د راغونډ وو او دا خوشبویي ما د دې په خپله محسوس کړو
से एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं बेल्जियम نه یو صحافي دی शामिल हो चुका हूँ, लेकिन इससे هغه وی چې زه مخکې هم شامل شوی یم मस्तूरात के खिताब से मुतासर हुआ خو سږ کال زه د امام جمعه د مستوراتو د چې کوم خطاب هغې نه متاثره شوم हासिल करें। چې هغوی د ښځو حوصله افزایي کړې وه چې هغوی د صرف دا نه چې د دین علم د ترلاسه کړي بلکې دنیوي علم د ترلاسه کړي او د دنیا په هره شعبه کې د ورمخکې شي. इसी तरह जापान से प्रोफेसर मैनेसाकी हिरोको साहिब आए, همدغه شان جاپان نه پروفیسر مینیساقي هیروکو صاحبه ده रब्बा भी कहीं का هغوی په جماعت احمدیه باندې یو تحقیقي کتاب هم لیکلی دی बड़ा गहरा इल्म है इनका। هغې لپاره هغې ربې ته هم تللي وو قادیان ته هم تللي وو مختلفو ځایونو ته تللي وو ډېر جبر علم د ده دی دی وایي چې یو جرمن زلمی وایي ما ته لږ ملاو شوی په جلسه کې هغه هم نن بیعت کړی وو ما هغه نه تپوس وکړو چې کوم څیز ته د بیعت طرف ته راغب کړی نو هغې وایي چې جلسې ماحول د احمدیانو ورورولي او د دوی چې کوم باهمي مینه ده هغه زه مجبور کړم. همدغه شان ډیوټا والاو ډېر تعریف هغوی کړی وو. इस तरह आर्ची साहब जो कि इंडोनेशियन है, यूनान में अपनी यूनानी नौ मुसलमान गैर अहमदी एहलिया के साथ रहते हैं। همدغه شان آرچي صاحب چې ډونیشن دی په یونان کې خپل یوناني نو مسلمه غیر احمدي اهلیه سره اوسیږي وی ما ته دعوت ملاو شو ما دا سوچ وکړو چې دا یو روحاني سفر دی ما به خدای پاک د جوخت راولي نو ځکه زما یونان پرېښود دلته راغلم او د وخت د خلیفه लोगों की खिदमत में खिदमत जो है कारकुनान कर रहे थे, उसने मुझे تقریرونو په ما باندې جوور اثر پرېښی دی د خلکو چې کوم خدمتونه وو چې کوم کارکوونکو کول د هغې هم په ما باندې جوور اثر وشو. लेटविया के मेहमान हैं नारमुंदर, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है इन्होंने। د لیټویا نه راغلي میلمو نارموندر ساینس پولیټیکل ساینس کې دوی MA کړی دی नाइंसाफियाँ او د دې مقاله و پاکستان کې د احمدیانو خلاف ظلم و زیاتي او ناانصافي जो सवालात थे دی شامل شوي دی وی چې د اسلام او د احمدیت باره کې زما چې کوم سوالونه وو د جلسې دوران ما ته زما د ټولو سوالونو جواب ملاو شو. بیا د یونان په وخت کې यूनान के बहुत में एक मेहमान खातून थी, ये कहती हैं खूबसूरत तजुर्बा था, یوه میلمنه ښځه وه هغې دا وی मेहमानों के साथ बहुत दोस्ताना और मददगार था, ډېره ښایسته تجربه وه अच्छी थी। په رضاکارانو کې هر چا میلمنو سره ډېر इस्लाम की तारीख دوستانه سلوک کولو او مددګاره وو. نمایشونه ډېر ښه وو په خاص طور د ریویو آف ریلیجنس چې کوم د اسلام د تاریخ باره کې نمایش وو ډېرې ګنټې ما هلته تېرول غوښتې. तारीफें करने के बाद एक د آثار قدیمه باره کې چې ما ته څه وویلی شو थी जो मुझे पसंद नहीं आई। دی یو خبره کوي د ټول تعریفونه کول نه پسه دی وی چې یو خبره چې زما خوښه نه شوه कि अच्छी तरह पैरवी नहीं هغه دا ده چې ځینې ښځې داسې وي چې هغوی د اسلام چې کوم ډرس کوډ دی یعنې پرده د هغې باندې عمل هغوی نه کولو او ځینې سړي هم داسې وو چې هغوی په غض بصر کې کمزوري ښودله के लिए सोचना باوجود له دې چې دې باره کې حضور فرمایي ما خاص طور باندې تلقین کړی و. याद रखना चाहिए نو حضور فرمایي چې منفي تبصره هم د خپل اصلاح لپاره موږ ته اورېدل پکار ده سوچ پرې پکار دی. نو کوم خلک چې بې احتیاطي کوي نو هغوی ته یاد ساتل پکار دی چې هغیار موږ ته ډېر په ژور نظر ګوري او موږ ته داسې موقع ولې نه ده ورکول پکار چې په کوم د اسلام د حقیقي تصور باندې صداق راځي بلکې د جلسې د تقریرونو دوران ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام د اقتباس هم اورولی وو چې هغه ورله دا موقع مه ورکوي چې هغې دې په موږ ګوتې پورته کړي.
پولینډ نه پوویچیک لیمنتوویچ حضور فرمایي د دې نامې لږې ګرانې وي. بهرحال دا پروفیسر دی د انساني حقونو او د یونیورسټۍ چانسلر هم دی، د قانون تعلیم دوی ورکوي. دی وایي چې انتظامات چې مې ولیده نو ډېر متاثر شوم. د جومات امام سره چې کوم زما ملاقات دی نو د هغې باره کې تاثرات او جذبات بیانولو لپاره ما سره الفاظ نشته. په ذاتي طور ما دې سره خبرې وکړې او ډېر متاثره شوم. وایي چې ما چې څه دلته زده کړه دا به زه اوس خپل طلبات هم رسوم چې هغوی د هم د اسلامي تعلیماتو د حقیقي معنو نه خبر شي. حضور فرمایي چې یو څه واقعات دي نو هغې کې مې وایي چې کوم ما راخیستو نه مې ما یو څو سره بیان کړ. پریس اینډ میډیا په دغه ورځو کې لکه څنګه چې ما وویل د پریس سیکشن له طرفه او د انګلستان د پریس له طرفه هم ډېر د دې تشهیر دې ته ملاو شوی دی او د برطانیې چې کوم موقر اخبار دی د ټایمز هغه په خپل فرنټ لاین باندې دا خبر چاپ کړی و. او د نور پریس له طرفه هم د میډیا کوریج پرنټ آرټیکلز د دې شمېر تقریبا 14 دی، د قارینو شمېر 1 کروڑ دی. ریډیو پروګرامونه 15 شوي وو، د تیر کال په نسبت د 10 اضافه ده. ټي وي پروګرامونه 6 شوي دي او کتونکو اندازه د دې 2 لکه ده. په سوشل میډیا باندې 15,03,000 ویوز راغلي دي او د یو کې سیکشن کې په کروڑونو کې هم دي د دې یو ریپورټ کې. مجموعي چې کوم کوریج د هغه 15 کروڑه 28 لکه خلکو ته شوی دی او د پریس اینډ میډیا په ذریعه او 12 مختلفو خبرونو او ټي وي چینل کوریج کړی دی. په دې کې مشهور قومي چینل اخبار هم شامل دي. د صحافیانو په تاثراتو کې یو ښځه صحافي ده، هغوی د آخري ورځ چې کوم باید کتو نه پس ته وایي زه ډېر متاثره یم، د جذباتو نه مې سترګې ډکې دي. وایي دا یوه داسې ننداره وه چې ما په دنیا کې چېرته نه ده لیدلې او زه خیال نه لرم په دنیا کې بله داسې دنیا کې بل څوک داسې تجربه یا داسې تقریب منعقد کولی شي. دا داسې منظر و چې ساه پې ودرېده او زه په مکمل طور د دې په سحر کې یم. او دغه شان د نورو خلکو تاثرات دي. MT افریقې له طرف هم ډېر کار روان و، 20 صحافیان دلته شامل شوي وو او هغوی 150 رپورټونه لیږلي وو. 6 کروڑ 30 لکو نه زیات کورونو ته د دې خبرونه رسېدلي د جلسې سالانه افریقې د 18 نه زیات چینلو باندې برای راست خبر نشر شوي، خطابونه نشر شوي او د نشریاتو د رسایۍ اندازه 3 کروڑ 50 لکه نه زیات کسانو پورې ده. د غیر احمدیانو ناظرینو تاثرات دا وو په افریقې کې. غیر احمدی ناظرین کے تاثرات یہ تھے افریقہ میں سیرالون کے گاؤں ٹینٹافور سے پادری جارج د سیرالیون کلي ټینټافور نه پادری جارج وایي چې د پیشې په لحاظ زه استاذ یم او د سیرالیون کلي ټینټافور کې اوسېږم، زه احمدي مسلمان نه یم. د جلسه سالانه برطانیه په 3 ورځو دوران چې کومه خبرې زه د ټولو نه زیات متاثره کړم هغه د احمدیانو مسلمانانو خلافت سره ژوره مینه د ټولو انسانانو لپاره د هغوی له طرفه د امن، مینې، د وفادارۍ او د احترام اظهار و که دوی کوم موږ سره هم تعلق لرلو. وی اتوار په ورځ چرچ ته تګ و خو ما زه جومات ته لاړم او علمي بیت د کتو فیصله مې کړې وه او هلته چې ما څه ولیده نو هغه زما د تصور نه بیخي مختلف و. اوس زه پوه شوم چې جماعت احمدیه مسلمه په دنیا کې دومره په تیزۍ ولې خورېږي لګیا ده.
همدغه شان اور نور ډېر پادریان دي او خلک دي تعلیم یافته هغوی خپل تاثرات را لېږلي دي. خدای پاک دغه جلسې کوي او خوا نیک اثرات د ټول د جومات کم خلک دي دغې باندې د قایم کړي نو ورسره خلکو له د رهنمایي د خلکو رهنمایي دې مو فرمایي او هغوی د صحیح اسلام او د احمدیت طرف ته د راغب کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.